أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. د سورہ قلم آخری دو آیاتنا مستاسو مخ کی تلاوت کرل. ہر دور کی دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ دا رسول دا تلو نرستا دا وفات نرستا دا اللہ پا دین کی خلقو ملاوٹ کرے دے حق او باطل گډ وډ کړی دي. د ځان خبري جوړی کړی دي، الله ته منسوب کړی دي. او هغه خود ساخته دین ته د الله دین نسبت کړی دی. د دې امت ناکار مولیانم دغه کارو کو او هر دور کې حق پرست علما ډېر کمی. اکثریت د عوام او اکثریت د مولیانو دنیا پرستی آخرت باندې ایمان نه. د الله دین هغوی د خپل مفادات د پاره منلې د عہده او منصب د پاره د عزت د پاره او هر دور کې دغه مفاد پرست علماو او داوی سره دغه فرقه پرست خلکو د الله په دین باندې پردیا چولې دي. د زد او د هر درمۍ د وجنا د الله د دین او د حق مقابله کړی دا. او کوم خلکو چې حق بیان کړی دی او بیانې دا غوی خلاف مختلفه پروپاګاندا کړی دي. او آخر کار د هغوی د قتل منصوبې جوړې کړې دي. دا د انسان لویه بدبختی ده چې د همیشه د الله په دین کې کمی یا زیاتې کړی دی، د اعتدال نه دی وتلی دی. د خپل رب خبره نه د منلی او د دنیا نه ناکام تللی دی. زمونږ په دې دور کې
ګڼ عقاید داسې دي ګڼ اعمال داسې دي چې هغه د الله د کتاب نه خلاف دي او نن زمونږ په امت کې هغه موجود دي خلق باغې باندې فخر کوي دغه باطل عقاید لپاره داغه دا ثابتولو لپاره یا خلاف قرآن روایتونه پیش کوي یا د مولیانو تفسیرونه پیش کوي یا د مولیانو فتوی پیش کوي یا د خپل ډلو لیکلي کتابونه پیش کوي په دې باطل او عقایدو کې چې د دې امت په اکثر ډلو کې هغه موجود دي په دې لږ وخت کې زه کوشش کوم چې د هغې نه یو څو باطل عقاید ستاسو مخ کې پیش کم او د الله د کتاب نه د هغې رد وکړم په دغه باطل عقایدو کې یو باطل عقیده د نظر بد ده نن د دې مسلمان اکثریت د دې خبرې قائل دی چې نظر چې دی د نیمه دنیا ورانه کړې ده او چې څومره ډلې دي هغه ټول د دې قائل دي او د دې دپاره څه روایات هم پیش کوي او د قرآن نه یو دوا آیاتونه پیش کوي چې د دې نه نظر ثابت دی په هغه آیاتونو کې یو آیت دا دی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ قریب دا چې هغه خلک چې هغه کافر دي وخوي تا په خپل سترګو سره او یا ترجمه کوي دوی چې وګورځي تا په خپل نظرونو سره د دې آیت نوې نظر چې هغه ثابتېږي الله خپل پیغمبر ته وایي چې قریب ده چې دا کافر تا نظر کې او راغزار دي کی حالانکه آیت په خپل معنی کې بالکل صفا او واضح ده پیغمبر علیہ السلام تا الله تیزی ورکړي په دعوت باندې او د صبر تلقین ورته کوي تاکید ورته کوي ولا تکن کصاحب الحوت چې اے پیغمبر ته د مچی والا په شانته مکیږي یعنی د یونس علیہ السلام چې هغه دعوت ورکو خپل قوم ته او چې قوم کله خبره ونه منله نو تادی وکړه دا هغه قوم نه روان شو هجرت وکړو ته دا کار مکوه او د دې نه وروسته الله رب العزت خپل پیغمبر ته فرمایي قریب دی چې دا کافر په خپل سترګو باندې تا د خپل مشن نه لري کی د دې خپل دعوت نه تا لري کی لما سمعوا الذکر کله چې تدوی ته قرآن بیانې او دوی دا قرآن واوري نو بیا د خپل سترګې چې دی دا سپینې برګې کوي سترګې د ته پړسئ وچولی د ته ورانئ
کوشش دا کوي چې پتا باندې پریشر واچي تا وایي او د خپل میشن نه د خپل دعوت نه تا قلار کی. مختلفو صورتونو کې الله رب العزت دا نقشه چې دا غرا کاغلی دا لکه سورۃ جن کې الله 19 نمبر آیت کی فرمائی وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. او کله چې الله دا بنده محمد علیہ السلام ودرېږي او رابلی یو الله دعوت الی الله کوي خلق الله ترابلی نو هغه وخت قریب ده الله فرمایي چې دا خلق را پن شي پتا باندې. او سورۃ جن کې الله رب العزت فرمایي چې کله د خلکو ته د الله د کتاب آیاتنا سرغن او کولاو بیان شي و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات الله فرمایي چې کله زما آیاتنا د دې په مخ کې واضحه او کولاو بیان کړی شي تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر الله اتبع د دې کافرانو په دې مخونو باندې انکار چې داغه پیژنې. او مخکې الله فرمایي یکادون یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا کم خلق چې ورته زما د کتاب آیاتونه بیانې قریب ده چې په دې باندې حمله وکړي پدی باندې حملو کې الله رب العزت فرمایي. نو مختلفو سوراتونو کې الله رب العزت دا ذکر کړی دی لیکن د دې آیت نه چې هغه په باب د تبلیغ کې الله رب العزت بیان کړی دی او د آیت مطلب دا چې په خپل سترګو باندې دوی تیارې لکه نن تاسو ګورئ چې کله حق بیانېږي د حق مخالفین چې راشي ودرېږي نصرس پین کیږي با پړسیږي با سترګې با آړې راړې تاب خوفزده کوي تاب یری او چې ونشي په دې سترګو باندې نو بیا به حمله کوي د حمله سازش به بیا کوي. نو د دې آیت نه دغه ناپوه خلقو د نظر اثبات شروع کو. دارنګ یو آیت بل د دې خپل باطل عقیده د پاره پیش کړي د سورته یوسف نا چې یوسف علی السلام رونه چې کلا مصر تتلل نو هغه وخت کې یعقوب علی السلام خپل بچو ته تاکید وکړو چې اے زما بچو تاسو مصر ته خوځئ لیکن زه تاسو ته یو نصیحت کوم غدا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه په یو دروازه به ټول نه ننوځئ په متفرق دروازو به ننوځئ. نو د دې آیت نم ثابتېږي چې نظر لګي ځکه یعقوب علی السلام ورته وایي چې په یو دروازه به نه ځئ چې ګڼ په یو دروازه ځئ نو څوک به نظر کوي. حالانکه قرآن کې دا خبره نشته دی چې څوک به نظر کوي. په یو دروازه ځکه مه ځئ چې تاسو به څوک نظر کوي دا سره د ځانه وتړله. همیشه د مشرکین او مبتدعين دا کاری د الله د کتاب سره د ځان ټوکړي چې دا غندي. قرآن مجید کې الله رب العزت سورۃ بقره سورۃ آل عمران کې د دې دا خوې چې دا ذکر کړی دی چې د الله کتاب ځان ته مخه ته یخوي جوی به آړې راړې لتحسبوه من الكتاب چې تدا ګمانو کې چې دا خو کتاب دی بیانې ويقولون هو من عند الله
او دی په خپل باندې خلکو ته ویم دا چې دا چې سبم دا د الله تر طرف نه دی وما هو من عند الله لکه دا د الله تر طرف نه نه ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون خپويږي په الله باندې دی دروغ وای. وګوره د سوره یوسف په دې آیت کې آیت نمبر 58 کې دا خبره نشته چې یعقوب علی السلام خپل بچو ته دا ویلو چې تاسو په یو دروازې مزه تاسو به نظر شئ د نظر به کې نشته ده دا یعقوب علی السلام خپل الله رب العزت په دې آیت کې فرمایي وانه لذو علم اغه خاوند علم هو هغه ته الله په ورکړي او په سره واغه د نن دور د مسلمان غونته کې هغه نو چې هغه خپل دین نه خبر نه دی هغه د الله پیغمبر او هغه ته الله علم ورکړو او د الله پیغمبر چې د وخت د ټولو غټ عالمي د دنیاوی لحاظ سره او اخروی لحاظ سره دینی لحاظ سره نو چونکه د الله پیغمبر جنگي پلانینګ چې د هغه نم واقفي د دشمن د حملو نه د بچ کېدو طریقې هم هغه ورزي نو یعقوب علی السلام سوچ کو چې یاره د بادشاہ په دې کې څه مقصد دی چې وای تاسو ځان سره بنیامین عمر او خپل غرور تاسو له وځي او بار چې دا مفدر کما دا څنګه چې زمانو ته چرته چل جوړ کړي دی بادشاہ نو د هغه پلانینګ نه د بادشاہ دا غیرول نه د بچ کېولو لپاره یعقوب علی السلام خپل زمانو ته وی چې تاسو دا څه وکړي چې کله ال تلار شي نو ټول په یو دروازه مځي سپا یو دروازه لار شي سپا بل لار شي سپا بل لار شي نو کاغذ پلانینګ جوړ کړي تاسو دراګیرول نو کڅ غیر کې نو څه به بچ شي کنه اصل مسله دا و نو دوی ته نظر بچ شي دا ثابت کو الان کې الله رب العزت د یعقوب علی السلام هغه عقیده په دې آیت کې ذکر کړی دا توکلتو ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون فیصله او حکم دا خود الله په لاس کې دی بادشاہ بسوږي او زما توکل زما باور په الله باندې دا هغه په نظربت باندې عقیده نه ساتل د دې قوم غونته کې ادا الله پیغمبرو او چې کله مړي په هغه وخت خپل زامن ته وي چې زمانه رسته به چا عبادت کوي هغه سره دومره فکر وو نو یعقوب علی السلام سوئی خلق لهم په کار ده چې توکل په الله کوي باور په الله باندې کوي دا الله نه سوا په بل شي باندې باور نه کوي نو دې آیاتونو کې تاسو دواړو کې وګورئ د نظر بالکل ذکر نشته ده لیکن زمونږ هغه ناکاره مليانو چې هغه دین نه ذریعہ د معاش ګرځولې ده په فرقو کې تقسیم شوی دي د الله د کتاب په ځای باندې د خپل فرقې تبلیغ کوي د خپل عقیده تبلیغ کوي هغه ناکاره مليانو دا باطل عقیده په امت کې نن خورا کړی ده حالانکه که په نظر باندې سکے دي زما عزیزانو دا جدید دور دی نن دا په زرګاو باندې پلکاو باندې ملکونو فوجونه خو دي څه ضرورت ده دي ری خپل بارډر باندې یو څو نظریان دی ودرې او دشمن داغه فوج دی نظر کوي بس را غورځي دي که کافر پیغمبر را غورځول شي په نظر باندې نو بیا دا مسلمان په خپل نظر باندې کافر ولې نشي را غورځول او آیا د پیغمبر نظر چې داغه د کافر نه کمزور او چې کافر را غورځي پیغمبر نشي را غورځول سوچ په دې خبرو باندې پکار دي دا نظر الله رب العزت دا سترګ الله رب العزت صرف د لیدو کتو لپاره ورکړل انسان ته په دې باندې لیدا کته کوا سپین دې تور دې روز دا شپه دا خپل دې پر دې دې خزه سړې دې انسان دې زناور دې په دې باندې لیدا کته کوا په دې کې ګولې نه دي چې ته په دې باندې وشتکه نو نن دا باطل عقیده زمون په امت کې خورا شوی دا او بیا دا عقیده تور د پاره تاسو ګورئ چې کله دا عقیده د شرک جوړ شو نو څومره شرکونه د هغه دروازې کولاوي شو بیا نظر پانی خلق لوګي کوي چې کور نظر نشي بچي نظر نشي تور تار ول خپې ته اچي بچي ته کنجه کې وته اچي تعویذونه ورته اچي سپلنی لوګي کوي خزري لوګي کوي دا ټول کارونه بیا کوي دا د شرک دروازه کولاوي شو
او هغه خلک چې هغه ځان ته موحدین وای هغوی د دې تایید وکړو چې جاو سټیک د په روایتونو کې راغلي. هلکه روایتونه احادیث دا د محدثینو کتابونه دي، هغوی راغونډ کړي دي او محدثینو په خپله دا خبره کړې ده چې حدیث صحیح مشته ده او حدیث غلط هم شته ده. او د صحیح او د غلط حدیث د پیژنګلو دوه طریقې دي، یو دا چې د هغې سند وګوره، دویم دا چې د الله په کتاب یې پیش کا. که هغه د الله د کتاب نه خلاف نه بیا پرېږده، بیا هغه د الله د پیغمبر حدیث نه دی. لیکن هغه روایتونه چې هغه باطل روایتونه د الله د کتاب خلاف دي، هغې له دومره فوقیت ورکو چې د الله کتاب یې د هغې دپاره پرېښودو. او دغه فرقه پرستو ملیانو په خپلو کتابونو کې دا نظر عقیده دا چې ولیکله او په دې باندې هغه باطل روایتونه یې پیش کړل. تر دې پورې د افسوس خبره ده، مونږ خو دا وایو چې یاره زد او هردرمي نه ده پکار، ځکه دا چند مسائل په دې باندې مناظرې کول، یو بل سره جنګېدل، یو بل سره بحث مباحثې کول، مونږ د دې لپاره الله نو پیدا کړي. مونږ د دې لپاره الله پیدا کړي چې د دې ټول کتاب تعلیم زده کو، په دې عمل کو، د دې تبلیغ کو او دا قانون بیا په ملک کې نافذ کو. د دې لپاره الله مونږ را لېږلی. مونږ په فرقو کې تقسیم شو، مقابله مونږ شروع کړه. او هغه خلک چې ځان ته موحدین وایي هغوی د ضد د وجې نه د روایتونو د دغه باطل روایتونو د دفاع دپاره هغوی دغه باطل عقیدې چې دی هغه خپلې کړې. لکه مثال په طور باندې په دې ملک کې چې ځان ته د ټولو نه موحد وایي هغه د ډاکټر عثماني ملګري دي. د ډاکټر عثماني ملګرو په خپل کتاب د هغوی رساله د حبل الله، په حبل الله کې هغوی دا عقیده ولیکله په سوال جواب کې چې د ډاکټر عثماني نه تپوس شو چې جی نظر کې اثر شته دی که نشته دی. نو ډاکټر عثماني وی چې او نظر کې اثر شته دی، لیکن انسان ته دا پته نه لګي چې د چا نظر کړی دی. ها که د ده شکي چې یاره زه چا نظر کړی یم نو صورت فلق او صورت ناس دی وایي ځان دې په دم کې ولې سوچ وکړئ. دا خلک چې ځان ته موحدین وایي د هغوی دا عقیده ده چې او جي نظر لګي. نظر مخلوق دی که نه دی؟ یو طرف ته وایي چې پیغمبر سره اختیار نشته دی، بل طرف ته وایي چې نظر کې اثر شته دی. دا تضاد دی که نه دی؟ چې یو طرف ته ته وایي چې پیغمبر سره اختیار نشته دی، نو د پیغمبر سترګې وي که نه وي؟ نو چې ته وایي نظر کې اثر شته دی، سړي سړي ته وکتل سړی ناجوړه کو، سړي سړي ته وکتل د ګاډي اکسیډنټ وشو، سړي ته مکان ته وکتل مکان را پرېوتو، سړي سړي ته وکتل هغه مړ شو. نو اختیار نور څه ته وایي؟ او د شرک سلکۍ خو نه وي دغه شانتې شرکې. بیا دویمه مسله چې د دې نظر دپاره راله، د دې د ختمولو دپاره هغه د دم راله چې دم کې اثر شته دی. صورت فلق باندې ځان دم کا، په صورت ناس باندې ځان دم کا، نو ستا اثر چې دی هغه نظر به ختم شي. حالانکه زه دا وایم چې دا کم حدیث کې راغلی چې ته ځان په صورت فلق باندې دم کا، ته ځان په صورت ناس باندې دم کا، ستا نظر به ختم شي. هغه حدیثو ته ما ته وښیه که نه؟ حدیثو کې چې کم د نظر توړ راغلی دی چې نظر پې ختمیږي هغه دا دی چې کم سړي ته نظر کړی نو هغه ته به ته ووایي هغه به اودس وکړي یا به غسل وکړي، او د هغه د اودس او د غسل اوبه به والې چې کم سړی نظر کړلی په هغه باندې به واچې نو هغه به ښه شي. روایتونو کې خو دا راځي چې د هغه د اودس د هغه د غسل اوبه به والې، هغه ناپاکې اوبه، او هغه به په هغه باندې واچې نو هغه به ښه شي. دا یې دوایي راغلې ده. لیکن دوی د خپل طرف نه استازي وکړه صورت فلق او صورت ناس به والې او په دې باندې به یې دم کې نو ته به ښه شي او دم کې اثر شته دی. پیغمبر علیه السلام به هم ځان دغو مونږ وایو دغه روایتونه باطل دي. د الله پیغمبر آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، کم کتاب چې الله پیغمبر ته نازل کړو پیغمبر په هغه کتاب باندې ایمان راوړو، هغه کتاب پیغمبر منلو که نه منلی؟ زمونږ په شانتې نه هغه چې څه منم او څه نه منم، ټولې منلی. پیغمبر ته الله په دغه دواړو صورتونو کې وایي، په صورت فلق او صورت ناس کې څه ورته وایي؟ قل اووایه. څه ورته وایي؟ اووایه پیغمبره پوکه ما د پوکوی نه ویلي چې ته وپوکه، پوکه ویلي دي. ورنه یو سړی په دې صورت کې ما ته وښیي چې الله رب العزت خپل پیغمبر ته دا ویلي دي ته ځان دم که.
تو پوکا پزان باندې تزان دم کا پدې صورت کې پدې سلو او صورتونو کې یا پدې دو صورتونو کې وری خیسو الله خپل پیغمبر ته امر کوي قل اویا نو دا کې دې چې الله خپل پیغمبر ته وایي قل اویا او پیغمبر وایي چې نه زوی خو وې منه ځان پوکم پزانې پوکم دې کې دې شي الله وایي چې اویا هغه نه زه خو پوکم زوی منه ته الله نه فرمایي چاته هم داسې نه کوي مونږ وایي دا روایتونه باطل روایتونه دي بیا ګوره په دغه روایتونو کې هم که تاسو وګورئ کچری دې دم کې اثر وي په دم سره فائدہ رسېده نو الله پیغمبر خلکو ته فائدہ رسېږي کنه رسېږي نو په یو روایت کې د دې داسې وخی کنه چې پیغمبر څوک دم کړی دی دغه روایتونه چې څومره راځي په هغه کې دا چې ځان دم کړی دی نو چې ځان دم کړی دی په دې باندې فائدہ کیږي نو پیغمبر ځان ته فائدہ رسوله بل ته نه رسوله داسې کې دې شي چرته که په دې کې اثر وي او په دې فائدہ رسېده نو دا ټول مخ کې بعد پیغمبر نور ته فائدہ رسولي دا سیده کنه دا دا الله پیغمبر به خلکو ته فائدہ رسوله معلومیږي دا چې دا روایتونه د قران خلاف او باطل روایتونه دي ځکه الله خپل پیغمبر ته وایي قل او پیغمبر اعوذ برب الفلق زپ پناه کې را لما زپ پناه کې رازما د هغه رب چې هغه د شپې تیار وشلې او دغه نه د سحر رڼا راو باسي دا په پناه کې زرازما دا الله خپل پیغمبر ته دعا خو ول دعا دته دعا وای اسلام کې څه جایز دي دو شیزونه جایز دي څه جایز دي دو شیزونه جایز دي یو دوا او بل دعا د دین سیوا دریم شیز په اسلام کې جایز نشته ده یو دوا دا بل دعا دا دوا کوه د مرض د پاره الله رب العزت د الله پیغمبر فرمای ما انزل الله من داء الا انزل له دوا الله چې کم مرض پیدا کړل داغه لپاره الله دوایم پیدا کړل دوايي کوا علاج کوا ځان لا او د خپل رب نه دعا کوا وقال ربكم ادعوني استجب لكم استاس رب اللي زمانه سوال کوي دعا کوي څومره خسته دین دې کنه دې لیکن نن زمونږ د مولیانو مونږ ګڼ کپانو ته حواله کړو وای دمونو کې اثر شته دی با د مولیانو ته بیا د پیرانو ته د خانقاګانو کې د استانو کې د درگاہونو کې د لینو لګېدلې دي دا غریبانان روان دي او لوټ کوي دای جنټان دي دا وای دی ورته ثابتای چې دا شته او هغه ځان له کاروبار جوړ کړل دا مخلوق دی نارینم روان دي زنانم روان دي ماشومانم روان دي بوډاګانم روان دي څه چل ځان دم کومه پیر صاحب روان یم مولوی صاحب روان یم هغه مزه کوي ناشته بستر خور کړل ټیک لګولې د بالښت او دا په زرګاو روپۍ چې د خلکو نه اخلي ګټي دا کاروبار سٹارټ شوی دی الانکه اسانه مسله وا اسلام ته تدوشیزونه خولې دي مرض در باندې راغی دوايي د الله نه دعا تکلیف در باندې راغی خپل رب ته دعا کوه کوشش کوه چې دې تکلیف نه وسنګ ځان بچ کې داغه لپاره تدبیر کوه اسلام ته دا طریقه کوي دا نه چې تب دمونو پسې تعویذونو پسې پکوړو منترو پسې پدې شزونو پسې روان شه دریمه مسله چې نن باطل عقیده په دې امت کې خورش او هغه د سحر او د جادو عقیده دا نه دې سره ټل د جادو او د سحر عقیده چې هغه نن په دې امت کې خورکړې شو د پاره د پاره د خپل ګېډو او کم خلک چې ځان ته موحدین وي په دې باندې په نه دي هغه مقابله کوي د حق پرستو مقابله کوي تو جادو کې اثر نشته هغه وایي جادو کې اثر شته ته په پیغمبر جادو نه دی شي هغه وایي په پیغمبر جادو شوی دی ته په فرشتو پاکي فرشتي دي د الله هغه جادو د ښه جادو د کفر جادو نه نازل شوی دا شیطانی جادو هغه نه جادو نازل شوی تر دې پوری په ضد کې رالل چې خپل کتاب کې د دې مرګ د ځان ته چې د ټولو نه زیات موحدین وایي د ډاکټر عثماني مرګرو هغه په خپل رساله حبل الله کې ولیکل سوارلسم نمبر رساله کې چې الله رب العزت هاروت او ماروت وو فرشتو ته وې چې تاسو لار شئ او جادوګرو چې کوم دکانونه جوړ کړل په بازار کې په هغه دکانونو کې یو دکان تاسو ځان له جوړ کړئ د جادوګرۍ یو دکان تاسو ځان له واخلئ او الته کېنه چې څوک راځي لاول په کوي او قزت کوي نو بیا وته خی دا جادو اشته په قران کې نو دا زد ده کنه ده
چې ته په الله باندې د الله په کتاب باندې دومره غټ الزام لګې چې الله فرشتوں ته وې कि जाओ और बाजार साहिरी में अपनी दुकान लगाओ, जो सीखने आए उन्हें समझा दिया करो, अगर बजिद रहे तो सिखा भी दिया करो। अल्लाह के लिखी ताजत दे का ना दे। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा, अल्लाह दहा सरी न बल गट जालिम नश्ते दे चागा दरोग तड़ी पर अल्लाह बांधी तदने बल गट जालिम नश्ते दे। मुकाबिला दासे मुकाबिला तके खपल आखिरत बर्बादे, खपल ईमान बर्बादे, खपल रब खपके द अल्लाह पर किताब पूरी दरोग तड़े तो तबलीग वली के तजान वली करे तो मुंजन वली के हैरान जमा द इंसान सुमर ना पोहा दे द चाना टका ना ले, द चाना पैसा ना ले, खपल पैसा लगे, खपल वक्त लगे, मेहनत के दागे ना बावजूद तखपल आखिरत तबाह के वली दाके दुमरा वली तक मकल शवे राशिद आजाद खत्म का द अल्लाह न वेरेगा, द आजाब न वेरेगा, द हक परस्त मरगर त्या होगा द अल्लाह कानून पदे मल्क मानी नाफिज शी लास पलास के का हक परस्तुला तदे चाना वोट न वाड़े, तदे चाना नोट न वाड़े, दे चाना दे सतम अनिष्ट दे वली हक न बयाने, वली हक न मने दे इज्जत खो डेर घट घट मुलियान द खटर गड़वली दी सले जान बर्बादे। समाज जानो नन दा बातिल अकीदा द जादू जादूगर से कुरान मजीद वर्तोई दा शैतानान दी सो तोई दा शैतानान दी और हक परस्त चिजान ता हक परस्त होई अगदा हुई एजेंटान जोड़शी दी जी जादू के असर है गा को जोड़े कने जोड़े गा को जोड़े वही जादू के असर है जादू के असर है खलक बते जादू येरी कने बयरी और ब्याह जादू चे तोड़ कई पाहुई बसी बजी कने बजी या वो बदा पिरानो गलत मुलियानो पसी जी चिमा दम कजी चारा बांधी जादू कर ले और या बदा नजुमियानो काहिनानो दर जादूगर पसी जी कना चारा बांधी जादू कर ले अगबे लुट गई अकल नकार वाखले सब छोड़ बांधे अख्ता शवी कुरान मजीद जिक्र कई वला युफ्लिहु साहिरून वला युफ्लिहु साहिर हैसु अता दा साहिर चिदा हर तरफ राशि पल हर दाम वो की हर चल वो की अल्लाह फरमाई दे नशी कामयाबे दे नशी कामयाबे दे। कुरान मजीद की अल्लाह रब्बुल इज्जत तफसीलन वाकया बयान करा द मूसा अलैहि सलाम और द फिरौन द जादूगरों। मूसा अलैहि सलाम चिकला मोजज़ात पेश कर, मोजज़ात को पेश नहीं करना, मोजज़ात हकी का नहीं हकी और हकीकती और जादू से शेरे जादू बातिल दे और दागे असल निश्त है अगर गैर हकीकी चीज शेर है पर मोजज़ा की और पर सहर की फर्क हो गई कचरित जादू की असर है जादूम भी इज़्निल्लाह दे जादूम हक दे न ताको पर मोजज़ा की और पर सहर की फर्क हो होगा ना जकची मोजज़म हका मोजज़म असर पकिश्तरे मोजज़म भी इज़्निल्लाह जादूम हक जादूम भी इज़्निल्लाह और जादू की असर न दाता बिल्कुल बराबर कल द्वारा बराबर शुल का नशवल और अल्लाह रब्बुल इज्जत सोई फवक़हल हक़ व बतल मा कानू यामलून जादू हक दे और सहर और जादू सहर चिदा दा बातिल ले और मोजज़ा से दा हक दा मोजज़ा हक दा सहर और जादू दा बातिल दे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाई। उस कुरान मजीद की अल्लाह रब्बुल इज्जत लका मिसाल पर तौर बांधी तफसीलन दा वाक़या सूरत आराफ सूरत यूनुस और दारंगी सूरत तोहा के अल्लाह रब्बुल इज्जत जिक्र करी दा मंग लोग हों तकी द सूरत तोहा न चिदे द सहर दा तफसील गोरू च कुरान के अल्लाह रब्बुल इज्जत दे बबारे के सफर मायली दी अल्लाह फरमाई चिकला मूसा अलैहि सलाम मोजज़ात पेश कर न फिरौन मूसा अलैहि सलाम तो हुए फलनातियन्नक बिसिहरिन मिस्लिही दाखो जादू दे सहर दे दाता चिकम पेश कर
او لګ ناکامو کا داسې جادو به مونږ هم وکړو زمونږ سره هم جادوګر شته دی زبم راولم هغه جادوګر دا غینه پس الله فرمایي فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى فرعون د موسی علیہ السلام نه واپس شو خپل هغه جادوګر راغون کړل د موسی علیہ السلام خلاف تدبیر وکړو او دا غیره پس الله فرمای موسی فرعون چې دا جادوګر ته وی فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا خپل تدبیرونه چې تاسو کم کړی دي هغه چل ول کید وی چل ولتا هغه چل ول خپل راغون کوي او راشي صف تړلی راشي د مقابله د پاره چې کله دا جادوګر راځي نو الله رب العزت فرمای دا جادوگر چې دا فرعون ته سوی ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين سورۃ اعراف کې راځي فرعون ته وایي چې فرعون موږ د موسی سره مقابله وکړو لیکن د دې مقابله به موږ ته تسرا کې هوس برا کې اجر برا کې مزدوری برا کې که جادو کې اثر وې زما رو را د فرعون نه اجر وخته سوچو کوي په دې خبره باندې دا خو تماشا ده کنه لوبه ده چې دا لوبه مونږ کوو دا تماشا مونږ کوو دا دوکا فریب دا دروغ مونږ کوو دا حق مقابله مونږ کوو لیکن زمونږ د دې مهنت مشقت به مونږ لراکې اجر براکې فرعون ورته آواو بالکل بدر کوما تاسو مقابله وکئ اجر تاسو په ما باندې ده او بیا د فرعون د عزت قسم یې وخوړو د الله نه د فرعون د عزت قسم یې وخوړو او د مقابله د پاره